Starting in the name of Allah, who is the most merciful, supreme, and powerful. And millions times peace be upon Muhammad Mustafa. Hello students, I'm Mansoor Hassan, your English teacher. Oxford Education Academy Badkhela, a textbook of English grade 8 unit 1 exercise, page number 11 and 12. Khyber Pakhtunkhwa textbook board Peshawar. Stress. What is stress? Syllables in English words don't all have the same levels of loudness. Some are loud, some are short and quiet, some are in between. English has three levels of stress. Stress are the way په انګلیش کې زموږ سره د ورډ ټول سیلیبلز چې کوم دي هغه سیم نه پرونونس کیږي هغه چې کوم دي سم ورډز به موږ لاود پرونونس کو او څه چې کوم دي هغه موږ بالکل خاموش پرونونس کو او څه ورډ چې کوم دي هغه د دوانو درمیانه پرونونس کو نو موږ سره د 3 لیول دي بعضی ورډز داسې چې هغه سیلیبل یا فرست سیلیبل یا سیکنډ یا تھرد سیلیبل هغه چې کوم دي موږ لاود کو نور سیلیبل چې کوم دي هغه silently وي بعضی ورډز داسې وي چې پاغه کې یو سیلیبل ډیر لاود وي بل درمیانه وي او بل هغه نه silently وي کوایټ وي لکه خاموش او شارټ وي نو دا چې کوم موږ لاود پرونونس کو دغه ته موږ سوایو دغه ته موږ وایو سټریس سیلیبل چې کوم سیلیبل پکې لاود وي هغه ته موږ سټریس سیلیبل وایو degrees of stress primary stress the loudest syllable in the word and one syllable words that one syllable has the primary stress is marked in a dictionary by putting a raised vertical line at the beginning of the syllable. Secondary stress, syllables which are not completely unstressed but are not as loud as the primary stress. Secondary stress is marked with a lower vertical line at the beginning of the syllable in a dictionary. Primary stress or secondary stress دا زموږ 2 degrees of stress دي primary stress چې کوم دی هغه زموږ سره loudest syllable په ورډ کې چې ټول کم موږ loud وایو کم تیز وایو کم باندې زیات زور ورکو هغه syllable ته موږ سوایو په هغه باندې موږ وایو د باندې primary stress دی په one syllable ورډ کې دا one syllable چې کوم په دغه باندې primary stress وي primary stress چې کوم دی هغه بالکل د stress نه مخکې چې کوم دی یو داسې نیغه لاین چې کوم دی داسې کامه غونډي هغه په هغه سیلیبل باندې لګېدلی وي او سیکنډري سټریس چې کوم دی سیکنډري سټریس داسې وي چې هغه د پرایمري سټریس په شانتي لاود نه وي د دې نه لږ غونډي چې کوم دی سلو وي خو بالکل سلو هم نه وي خاموش هم نه وي او نه چې کوم دی ډېر لاود وي د دې درمیانه وي نو هغه زموږ سره دی سیکنډري سټریس او سیکنډري سټریس په موږ ته څنګه پته لګي نو سیکنډري سټریس په ورډ کې د هغه سیلیبل څخه لاندې به نښه کړې وي بالکل لاندې کامه لګېدلې دغسې نښه به وي نو دا زموږ 2 degrees of stress یو primary stress یو secondary stress primary stress چې کوم دی په ډکشنری کې په اپر ورټیکل لاین باندې شو کیږي او secondary stress چې کوم دی نو هغه لوور ورټیکل لاین باندې primary stress موږ زیات لاود پرونونس کو او secondary stress چې کوم دی هغه موږ لږ لاود پرونونس کو stress examples enough photograph نو enough کې به موږ دا ای چې کوم دی دا پیلنې سیلیبل دی انف زموږ سره په 2 سیلیبل مشتمل دی ای او نف دا ای چې کوم دی دا موږ لاود ده کو په دې باندې سټریس دی که ډکشنری کې تاسو ګور د ای سره به بره یو نښه کړې وي نو دا موږ اس کو انف او فوټوګراف نو فوټوګراف کې چې کوم دی فو به چې کوم دی دا پیلنې سیلیبل 3 سیلیبل فوټوګراف نټګراف چې کوم دی دا موږ لک سایلنټلی وایو او فو چې کوم دی دا موږ لاود کو فوټوګراف یا فوټوګرافي نو فو چې کوم دی دا به کې څه وي لاود وي نو اټ مینز چې په دې پیلنې سیلیبل باندې په دې کې سټریس وي او دا نور سیلیبلز په دې په نسبت باندې موږ لږ سایلنټلی پرونونس کو ورډ سټریس رولز د دې رولز دي په ورډ باندې سټریس 2 syllable nouns and adjectives چې کوم زموږ سره 2 syllable باندې مشتمل nouns او adjectives وي No, in most 2 syllable nouns and adjectives, the first syllable takes on the stress. No, زیاتره چې کوم دی په پیلنی syllable باندې سوي stress وي 2 syllable words چې کوم noun وي یا adjective وي نو عموما پاره کې په پیلنی syllable چې کوم دی هغه stress وي like for example samples cotton purple
rainy, China, happy. دا رستنی سیلیبل چې کوم دی happy. پی چې کوم دی دا به معمولی خاموشه غوندې وي او هیپ چې کوم دی دا به لاؤډ وي. داسې چاینا نو چای چې کوم دی دا به لاؤډ وي او نه چې کوم دی دا به لږ سایلنټ وي. ټو سیلیبل فرست سیلیبل به سټریس وي. په کم ورډز کې چې کوم زموږ سره ټو سیلیبل ورډز دي او هغه څه دي ناونز دي یا ایجکټیوز. دویم رول two syllable verbs and prepositions. In most two syllable verbs and prepositions, the stress is on the second syllable. Relax, receive, direct, among, aside, between. نو چې کوم زموږ سره two syllable verbs دي یا preposition words دي. هغه words چې هغه verbs دي یا preposition two syllable نو زیاتره په هغه کې څه وي second syllable چې کوم دی هغه به stress وي. لکه دا به موږ relax نه وایو relax, receive, sieve, lex, rect. دا second syllable به دا موږ loud pronounce کوو دې باندې موږ stress ورکو او پیلنی syllable چې کوم دی هغه به لږ silently. Third rule, word stress rules. Words ending in er or ly. هغه words چې کوم په er یا په ly ختمیږي. For three syllable words ending with the suffixes er or ly, the stress is placed on the first syllable. چې کوم زم سو three syllable words دی او هغه end کیږي په er یا ly باندې نو پاره کې بس وی په پیلنی syllable باندې چې کوم دی stress وي. لکه زموږ سره دی orderly نو باندې کې orderly دا او چې کوم دی دا به loudly وي یا silently نو دا سای چې کوم دی دا به loud پروس کو silently, lovingly, manager, gardener, easier. نو first syllable به هغه words کې چې کوم three syllable words دي او end کېږي په سمانه په er یا په ly نو پاره کې به عموما موږ سکو پیلنی syllable چې کوم دی هغه به stress کو هغه به loud pronounce کو. Words ending in consonants and in y. هغه words چې هغه end کېږي ختمیږي په consonant باندې یا په y باندې. If there is a word that ends in a consonant or in a y, then the first syllable usually gets the stress. هغه words چې کوم په consonant یا په y باندې end کېږي نو پاره کې عموما چې کوم دی زموږ سره first syllable وا stress وي. For example, clarity. نو clarity کې چې کوم دی کلا دا به چې کوم دی دغه وي stress وي. qualify نو qua چې کوم دی first syllable دا به stress وي. gradient, generous نو دا first syllable j, gray, qua, cla دا first syllable چې کوم دی د دې words یا د نور words چې هغه په consonant end کېږي یا په y نو پای کې موږ first syllable loudly pronounce کو هغه موږ stress پاغه به زور نه ورکو. ها اوس به تاسو وایي چې stress ولې ضروري دی که په پیله زه ورکم او که په وروسته syllable stress ورکم word خو هغه شان pronounce کېږي نو نه دا چې کوم دی دا ډېر زیات میټر کوي ایون دا د word meaning change کوي. لکه فار ایگزامپل زموږ دا یو word دی present نو په present کې که تاسو د پیلني syllable باندې stress ورکړئ present دا first pre چې کوم دی دا تاسو loud pronounce کو د دې معنی دا gift یا موجوده او که چیرې تاسو present زنت دا زنت loudly pronounce کړئ د دې معنی د یو شی ورکول دا as a verb استعمالي او که present نو دا چې کوم دی adjective یا noun استعمالي او present نو present چې کوم دی دا زموږ سره verb دی. داسې object دی نو که چیرې دا تاسو object وای object نو دا noun دی noun مطلب یو شی object یو شی دی زموږ سره او که دا تاسو چې object نو دا verb دی یو شی باندې complaint کول objection کول I objected نو دا stress چې کوم دی دا ډېر زیات چې کوم دی matter کوي even the word type چې کوم دی هغه change کوي part of speech change کوي the word meaning change کوي نو دې سره چې کوم دی تاسو لږ practice وکوي او کوشش وکوي چې دا تاسو correctly pronounce کړئ نو بل دا چې تاسو pronunciation هم beautify کیږي دې سره او دیم corrections برازي. تاسو لپاره اوس assignment دی په page number 12 باندې use a dictionary to find word stress in the following words: media, bacteria, ingredient, passion, ancient and mysterious. دا words دي د دې معنی تاسو syllable معلوموي stress په معلوموي چې کم syllable باندې stress دي
او دا تاسو څنګه معلوموي نو ډکشنري تاسو ته مومي کچري پرایمري سټرس وي نو برابر پاغه سیلیبل نه خشوي کچري سیکنډري سټرس وي نو لاندې به دغه سیلیبل نه مخکې نه خشوي او که په پیلني سیلیبل وي سټرس نو پیلني سیلیبل سره به نخي کدویم وي کدریم چې کم سیلیبل سټرس کول وي کم لاود پرونس کول وي هغه سره به بره یا لاندې چې کم دی مارک شوی دا چې ورټیکل مارک بشي دا تاسو په ډکشنري کې ګورئ او دا تاسو خپل اسایمنټس کې ولیکئ او کچري نه پوه شوي یا د تاسو مشکل وي نو بیا تاسو تاسو کولای شئ. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.